الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام مدنه طول الحال درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. زمونږ 11 نمبر درس ستاسو مخې ته بیانېږي. اوسه پورې بنګه څلور اصول ویلي. نن به موږ اصل نمبر 5 ویو او شپږم اووم دا اصول به ویو. دوستانو 5 نمبر اصل چې دی هغه منقولات محضه دي، تاریخي اقوال دي. چې دي تاریخي اقوال دي. دې کې به خلک به راشي دا نبتې عقیده جوړه کړي. نو دا منقولات محضه باندې دلیل بچانه نه غواړي. د دې لپاره کافي دا ده چې دا معتبر مورخینو ذکر کړي دي. دا زموږ عقیده نه ده. دا انکار حدیث والا څه کوي؟ که مکمل شو ان شاء الله هغه به سنا سبا اصول په کې بیان کو. دوستانو انکار حدیث والا هم دغه مشکل جوړي چې تاریخي اقوال او عقیده ثابتولو کوشش کوي. یا لکه زمونږ غیر مقلدین ورونه زبنګ د تصوف د عبارتونو نه مخ عقیده په معنی کې کول غواړي. دا خبره غلطه ده. هر یو فن خپل اصول یو کنه. اوس علم النحو والا کلمه څه ته وایي؟ اسم فعل حرف ته کلمه نه وایي. دا د اولې درجه اوله خبره ده ثانیه کنه چې تاسو ویلې د مقبول ویلې دي. اوس دا کلمه راواله او عوام معاشره دراشه نو چې د امینه تاسو کې چې کلمه وایا وتا تاسو وایي اسم فعل حرف ورته وایي نه هغه درته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. اوس کته دلته دی عامي سړی ته وایي ضرور دلته د علم النحو والا کلمه ته اسم فعل او حرف وایي نو هغه بس وایي اخو امیان دغه به ډایرکټ فتوا لګي چې ودا کافر شي. ا کلمه بدل کړي چې کلمه بدل کې کافر کیږي که مسلمان پاتې کیږي. لکه بیګا یو راغی د پښتون په نوم یو آیډي وا او احادیث نه انکار کو په باندې خټه اعتراضات وکړو. مذهب په چا پکې راوسته د امام شافعي رحمت الله علیه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بل سوې. نو ما ورته ویل خزه بتا ته یو حدیث مثال درکم او ته ما ته چې دې کې دا به مې ورته د انبیاء کرامو ذکر وکړو. نو یو الله نازل کړی دي. نو ما د احادیث بدل نظر راشم د بنو قریظه قسم نو لوکړه چې نبی علیہ السلام صحابه ته ویل چې تاسو لاړ شئ د مازیګر مو چرته وکړي. وی را سره بنو قریظه کې وکړي کنه کې دوه ډلې شولې. یوې ډلې په لار کې مونږ کو یو څو په تورسو مګور یوې ډلې موږ قضا کو. نو په خپل فتوا لګولو چې مونږ قضا کو د څو کړو د پیغمبر مخالفت وکړو توهین ور دور اوس یو سړی نه پوهیږي خو راغلی دی اوس په اسلام ټیک دا کوي. نو ما ورته ویل نه کنه ګوره دوه ډلو د پیغمبر په حدیث عمل کړی دی. یو په ظاهر الفاظو باندې عمل وکړو بل په معنا باندې الفاظ وکړو. ظاهر الفاظ د چاو کدل چې بھائی موږ دی ویل چې موږ مکوې په قریظه کې وکړي بنو قریظه کې وکړي هغوی موږ قضا کو خو هلته په ظاهر د الفاظو عمل وکړو نبی علیه السلام. او دویم نمبر هغه بل جماعت ویل چې دلته څه موږ له ویلو چې جلتی وکړي حدیث معنا مدار جلتی وکړي زر ځان ورسوي. نو زر ونه رسېدو موږ ولې قضا کوو موږ نو ما دا قشان ته کې رفل دی نو خبره ده کابین بالجهر خبره ده څونه چې دی دا ثابت دي. خو ما ګوره د مذهب معنا ده لاره موږ په دې لاره باندې منزل ته ځان رسو. نو دی به تاسو باندې څه کوي اعتراضات به کوي. نو دا انکار حدیث والا به څه کوي دوستانو تاریخي اقوال به راواخلي څه به وکړي استبو دا وګورئ دا خو د دوی عقیده ده. لکه زموږ عقیده نه ده هغه تاریخي قول دی. نو منقولات محضه لکه د دنیا عمرونه دی. تاریخ ابن کثیر لیکلی دي د بایبل په حواله سره اسرائیلی روایت دی را شپږ زره کال ده. اوس که دوستانو یاد ساتئ شپږ زره کال یو اته زره کال زموږ سره تعلق نشته. عقیده مې نه ده سره ده عقیده نه ده موږ په دفاع د چی شي نه کوو د عقیدې نه به کوو. دا خبره یاد ساتئ. دا وروسته دا دغه تاسو ته په کار راځي. نو دې ځینه د عبارت شروع کا اصل نمبر 5 په منقولات محضه سمانه یو شی بس صرف نقل شوی دی تاکید پکشته یا نشته هغه سره زمون کار نشته. مونږ چې کله دفاع کوو د څه کوو د خپل عقیدې کو. نو په منقولات محضه د چانه دلیل غوښتلو دا ضروري نه سره کله چې تا اصل تا ته یادي لکه دا اویس اقبال چې د مفتي صاحب سره مناظره و ندیم مواجدي صاحب سره نو هغه ته دغه سوال پیوکو. نو مفتي صاحب ویل وایي دا نه منم نه موږ یو ونه ولې نه منو. یو تاریخي قول دی چې یو تاریخي قول دی کته وایي چې د دنیا عمر سره بکاله ساينس وایي
او مذهبي متونو شپږ زره کاله دي، هیڅ مشکل نشه. مذهبي زمونږ په حدیثو کې دا خبره ده، دا د چا خبره ده؟ دا د بایبل خبره ده دوستانو. باید زمونږ تاریخي اقوال راغسي موږ سره هیڅ مشکل نه لرو. عبارت شروع کا شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل نمبر 5، اصل منقولات محض پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. وضاحت: مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ چنگیز خان نے بہت سے ملکوں پر حملے کیے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اس بات پر دلیل پیش کر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتبر مورخین نے ذکر کیا ہے. اس طرح ہے کہ جب صحیح نقلی خبر کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا واجب ہے. دوستانو چنگیز خان دی، هلاکو خان دی، د تاریخي اقوال دي سکندر. دوستانو دا چې څونه تاریخي اقوال موجود دي، دا چې څونه تاریخي اقوال موجود دي لکه نو دا به د څه سره منئ؟ خو یو معتبر مورخینو ذکر کړي دي. څه شی دی؟ معتبر مورخینو ذکر کړي دي، نو بس دا کافي ده. د دې لپاره دغه د معتبرو مورخینو ذکر کول کافي ده. البته عقیده زمونږ نه ده. شاباش. منقولات کی نوعیت اور مقصد: منقولات د منقولاتو مختلف دوستانو نوعیت او د څه مقصد دی. یو د عقیده، د عقیدې خپل مقصد دی، د عام خبرو د نقل کولو سوي خپل مقصد دی دوستانو. په دې خبره منقولات محض اقوال وہ عبارات یا روایات ہوتی ہیں جو کسی شخص سے نقل کی گئی اور ان کا مقصد محض کسی واقعے یا خیال کو بیان کرنا ہوتا ہے. ان اقوال کا تعلق تاریخ، ادب یا رائے سے ہو سکتا ہے. تعلق به د تاریخ سره، ادب سره به یا به د رائے سره وي. نہ کسی مستند دلیل سره د اس تعلق نشته دوستانو. اس لیے یہ اقوال کو سنن ثبوت یا دلیل نہیں ہوتے، بلکہ صرف معلومات درکړي. څه درکړي؟ معلومات. په دې پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ بیا به وروسته چې کله در باندې سوال وشي تاسو ته بیا دا اصل په یادېږي چې هلکه دا خو موږ ویلي دي. شاباش. منقولات محض اقوال ان میں سے کسی بھی قسم کی دلیل سے نہیں آتے، بلکہ یہ محض کسی شخص کے خیالات یا واقعات کی نقل ہوتی ہے. منقولات محض کا جائزہ اور عدم وثوق: جب ہم د منقولات محض جائزہ او عدم د وثوق باندې خبره کوو. شاباش. ہم جب کسی تاریخ یا روایتی قول کو دیکھیں تو اس کی حقیقت اور حیثیت کو مختلف پہلوؤں سے جانچنا ضروری ہوتا ہے. سند یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ قول کس نے نقل کیا اور اس کی صداقت یا اعتبار کیا ہے. اول سند ته ګورو چې دا دوستانو څنګه دی، د کومې درجې سره تعلق ساتي، د صداقت څه شی دی. دویم مفهوم ته ګورو. دویم مفہوم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قول کا کیا مطلب تھا اور کیا اس میں کوئی تشویش یا تضاد تو نہیں. منقولات محضہ اور عقائد کے تعلق کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا. منقولات محضہ سے مراد وہ اقوال یا بیانات ہیں جو کسی دوسرے شخص سے نقل کیے گئے ہوں. یہ اقوال یا روایت کسی شخص کی رائے، تجربے یا کسی خاص واقعے کا بیان ہو سکتے ہیں، مگر یہ کسی مستند ثابت شدہ دلیل پر مبنی نہیں ہوتے. مثلا تاریخی روایت کسی عالم کا قول یا کسی معاشرتی یا ثقافتی تناظر میں بیان کیے گئے اقوال منقولات محضہ کہلاتے ہیں. دوستانو موږ د عقاید مفهوم څه ته وایي؟ دوستانو د عقایدو نه مراد د هغه د ایمان خبره چې دا منل په تاسو لازم وي او د نه مخالفت کول دا به کفر تصور کوو. موږ د دې دفاع کوو. دوستانو عقائد کا مفہوم: عقائد سے مراد وہ ایمانی اور فکری نظریات ہوتے ہیں جو انسان کسی مذہب یا فلسفے کے حوالے سے قبول کرتا ہے. اسلامی عقائد ایمانیات جیسے اللہ کی وحدانیت، رسالت کا عقیدہ، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر پر ایمان. دوستانو دا ګوره مذاهبو کې خدا موجود دي، نو د کامل توحید صرف په اسلام کې دی. د رسالت عقیده وایي، رسالت نعوذ بالله وایي چې د ګرامو د کوم الفاظ استعمالوي او کوم اقوال دي او د بایبل زه تاسو ته بیان کوم، تاسو زه بیانولی نه شم په دې الفاظ. په هغه الفاظو د هغوی د متونو د چا دی چې وایي چې دا الهامي کتاب دی، د هغه الفاظ موږ په دې دغه نه شو بیانولی په دې ژبه باندې چې هغه د انبیاء کرامو څونه توحید موجود دی. هغه شانته کې دوستانو کتابونه او داسې فرشتې او دا ټول موجود دي. الحمدلله اسلام پاک دین دی. شاباش. یہ عقائد قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے لیے یقینی دلائل موجود ہے. منقولات محضہ اور عقائد کے درمیان فرق: اوس به موږ فرق تاسو ته بیان کوو. منقولات محضہ نقل شوی خبرې او عقایدو په منځ کې څه فرق دی؟ منقولات محضہ صرف نقل شدہ اقوال یا روایت ہوتی ہے جن کا کسی شخص یا واقعے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے. ان اقوال کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ماضی کے کسی واقعے یا نظریے کو بیان کرتی ہے، نہ کہ یہ کسی عقیدے یا ایمان کے قائم کرنے کے لیے قطعی اور مستند دلیل بن سکتی ہے. عقائد کا تعلق یقین و ایمان سے ہوتا ہے اور ان کے ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد قرآن و سنت جیسے مستند اور ثابت شدہ ذرائع پر ہو. منقولات محضہ کی نوعیت: منقولات محضہ کی نوعیت عموماً تاریخی یا ثقافتی ہوتی ہے. ان میں سے کسی خاص زمانے یا شخص کی رائے یا بیان شامل ہو سکتا ہے. یہ اقوال اگرچہ مفید ہو سکتے ہیں مگر ان میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حقیقت یا صحیح عقیدے پر مبنی ہو. مثلا په دې کې داسې ګارنټي نه وي چې دا به ټیټ وي یا به
جتنے بھی دوستان ہوتا ہے پاکستان طریقہ مثال اگر کوئی شخص ماضی میں کسی خاص معاشرتی یا مذہبی معاملے پر رائے دیتا ہے تو وہ اس وقت کے حالات یا شخص کی ذاتی تجربات کا عکاس ہو سکتا ہے، مگر اس کا عقیدے کے لحاظ سے کوئی قطعی ثبوت نہیں ہوتا۔ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت، اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے جو دلائل درکار ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، جو ایک ثابت اور مستند مصدر ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کو منبع بناتے ہوئے مسلمانوں کا ایمان قائم ہوتا ہے اور عقائد کو اس بنیاد پر مضبوط کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث پر مبنی دلائل کا دروازہ یقین و ایمان کے لیے کھولتا ہے، نہ کہ کسی شخص کے نقل شدہ اقوال۔ منقولات محضہ کی حدود، منقولات محضہ حدود سے شدید دوستانو، منقولات محضہ کا مقام اور استعمال محدود ہوتا ہے، ان کا مقصد معلومات فراہم کرنا یا کسی تاریخی واقعے کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ منقولات کو عقائد کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا علمی طور پر درست نہیں، کیونکہ ان کا مقصد مختلف ہو سکتا ہے اور ان کی صحت اور سچائی کا دائرہ بھی محدود ہوتا ہے۔ اگر ہم منقولات محضہ کو عقائد کے ثابت کرنے کے لیے بنیاد بناتے ہیں تو ہم ممکنہ طور پر ناقص یا غیر مستند معلومات پر ایمان لا سکتے ہیں، جو کہ ایک دینی لحاظ سے غلط ہوگا۔ منقولات محضہ میں تنقید کا پہلو، جب ہم منقولات محضہ کو کسی عقیدے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ان میں ممکنہ طور پر غلطیاں، متنازعہ بیانات یا سچائی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں اقوال کو نقل کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ اس میں تعریف، تبدیل یا عدم صحت ہو، اس لیے ان عقائد کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ خلاصہ، منقولات محض سے عقائد ثابت نہیں ہوتے کیونکہ یہ اقوال محض نقل شدہ ہوتے ہیں جو کسی شخص کے تجربات یا رائے پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، عقائد کے لیے قطعی اور مستند دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہو۔ نمبر 3، منقولات محض کی صحت اور عقیدت کی تحقیق ضروری نہیں ہے اور ان پر دلیل قائم کرنا عقائد کے لیے علمی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، لہٰذا عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو ہی معتبر اور مستند ذریعہ سمجھا جائے اور منقولات محضہ کو صرف معلومات یا تاریخی پس منظر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ عقائد کی بنیاد کے طور پر۔ تاسو باندې کله سوالو کې نو تاسو ورته خبرې کوئ چې ګوره عقاید زموږ تعلق موږ چې دفاع کوو ملحده زه چې ناست یم زه دفاع ته ناست یم زه منقولاتو محضه دفاع ته نه یم ناست دلته خو تاریخي اقوال دي زموږ تاریخي کتابونه دي ته به په یو اعتراض کې زه به جوابات درکوم دا تاریخي خبرې دي زه دفاع د څه کوم د خپلې عقیدې او د خپل نظر راشه زموږ د عقیده چې زموږ چې څونه عقاید دي دوستانو د دې په باره کې عقلي او نقلي دلیل موجود دی چې عقلي او نقلي دلیل په هره مسله کې موږ اکثر مولدینو سره مناظره کوو نو بیا ورته موږ دا پیش کوو دی وایي موږ ته خدای وښیوه موږ ته خدای ثابت کا څوګه بله موږ خبره کړې وه چې په هره دعوه کې څو دغه پکار وي خبرې څو وي دوه مقدمې پکار وي یو وایي را سره چې هغه دعوه عقلا ممکن دی څه شی چې هغه دعوه عقلا ممکن دی او دویم نمبر چې د هغه په ثبوت کې عقلي یا نقلي دلیل موجود دی دا ورته مناظره کې خپلو کې چې بیا مناظرې کوي ولې پکار راځي چې تا باندې سوال وکړي چې خدای ثابت کړه ته به دا دعوه پیش کړې دوستانو هره دعوه چې پیش کړه کې څو خبرې پکارېږي دوه ګوره زه د دنیا په زه د دې دا عادت په باره کې زه دعوه پیش کوم چې دا عادت دی اوس عادت دی دا به وي که به نه وي د عادت شمارل 1 2 3 5 دا ممکن دی که نه دی ولې ممکن نه دی یو چې د په ثبوت کې یو دلیل پیش کړي اوس یوه دعوه پیش کوم د عادت په باره کې دا عادت دی اوس پاسې د اول جز خو ټیک شو چې دا عادت کې شمارل کېږي 1 2 3 4 5 دا به یا څلور یوه خو بل جز کې ما وویلې دا څلورم دی او پنځم دی اول جز خو د عدد د شمار هلکه دا وشمارئ 1 2 3 تاسو به وشمارئ یو جز یې صحیح شو دویم جز کې ما دا وکړه چې دا عدد پنځم دی او څلورم دی نو تاسو به وایئ چې مفتي صاحب ستا چې ستا دا دویم جز صحیح نه دی ولې دا عدد به یا پنځه او څه به وي ما یوه دعوه وکړله چې هلکه دغه شته وخت شته او که نشته شپه ورځ شته که نشته شپه ورځ شته که نشته شته که نه په سترګو وینئ که نه دا دلیل دی که نه دا موږ څه یو حواس خمسه باندې موږ دلیل شه نه پېژنو په سترګو موږ ولیدلو چې ورځ هم شته او شپه هم شته دا ما دعوه وکړه چې ورځ او شپه شته اوس د دویم جز پیش کومه چې دا شپه هم ده او دا ورځ هم ده تاسو به څه ووایئ چې مفتي صاحب دا خبره سره نه منو دا ورځ د شپه نه ده اوس موږ چې کومه دعوه کړې ده چې الله موجود دی دا عقلا ممکن ده او که ناممکن ده ولې نه ده دوستانو چې یو موبایل وجود لري چې دا دومره کائنات وجود لري نو الله څنګه وجود نه لري دویمه دعوه دویم جزو د هر څه لپاره یو سبب وي چې
هر څه د پاره یو سبب موجودات د موجود وجود دلالت کوي، مصنوعات د ثاني په وجود دلالت کوي. دا دونه کائنات د اسمانونو چا پیدا کړی دي؟ دا کهکشانګانې چا پیدا کړی دي؟ د ډینور او د دې ځمکې په منځ کې 15 کروڑه کیلومتره لار ده فاصله، دا چا متعین کړی ده؟ د نور رڼا موږ له 8 منټو او 25 سکندو کې رارسېږي، دا موږ له چا متعین کړی ده؟ د نور 4.5 اربه کاله وشو موږ ته انرژي راکوي، دا طاقت دی کې چا پیدا کړی دی؟ په دې سپوږمۍ کې دونه طاقت چا پیدا کړی چې زمونږ د سمندر د اوبه څه کوي؟ شار دي دوستانو. ها په دې سره څه کېږي؟ د اودي کې دا چپې چې راځي دا د ګریویټیشن د وجې راځي، څه شي؟ نو دا خود به خوده کېږي، دا عقل مني خود به خوده کېږي. انسان د پاره وخت متعین کړی دی، انسان د پاره عمر متعین کړی دی. انسان پیدا کېږي پناه کېږي، انسان اول کمزوری بیا ځوان شي بیا به بوډاتوب راشي. دوستانو یو څه د پاره ابتدا وي نو انتها به وي. دله چې چا ابتدا ورکړي دا څه دی؟ دله به انتها ورکوي. دا ټیک دی چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی، دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی او تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي. موږ په دنیا کې الله نشو لیدلی، لا تدرکه الابصار. موږ چې څه وینو دا به څه وي؟ دا به محدود وي او الله ذات موږ چې څه وینو دا به په جهت کې وي، الله د جهت نه پاک دی. موږ چې څه وینو دا به حادث وي، الله د حدوث د صفت نه. موږ چې څه وینو به جوهر وي، الله د جوهر د صفت نه پاک دی. جوهر نه پاک دی، پوهېږئ پې ولې پاک دی؟ جوهر ولې نه دی الله؟ نو الله قائم بذات نه دی. سوال داسې عقلي خبره وکړه، تا تکمیله کړې که نه؟ بل اوس موږ ویلو وایي دغه حادث دی، عرض په حادث دی. ولې ختمېږي فنا کېږي، رنګ دی، خوشبو ده، دا جسم دی، دا حادث دی که نه؟ او جوهر ما ته یو جوهر وغه هغه د عرض نه خالی دي. زما جسم دی، ستا جسم دی، دا چې څومره شی دی دا د عرض نه خالی دي. نو خو چې عرض حادث شو جوهر دی مرته لازم او ملزوم دي که نه؟ چې یو ګوره چې عرض حادث شو خو جوهر دی خپله حادث شو. بل دا د مخلوقاتو دي، دا په ممکناتو کې دي. الله تعالی څه شی دی؟ دا واجب الوجود ذات دی. دوستانو دا خیر دا په یو ورځ باندې نه کېږي دا خبرې. موږ هره مسله کې خبره دې ذکر واده، هره مسله کې عقلي او نقلي دلیل لرو. څو هره مسله کې عقلي او نقلي راته نو خیال. زه اکثر ملحدینو نه سوال کوم، زه یم ته وایې چې ما ته خدای ثابت کا، ته دې دا پلار څنګه ثابت دی؟ چا پلار لیدلی چې دا پلار دې د مور سره دا کړی مباشرت کړی دا دې پیدا شوی؟ پلار دا موږ پلار ولې ویو؟ چا ته دلیل معلوم دی؟ ما ویلی دی که نه مې دی ویلی؟ الله سو په انعام چا اخیستی؟ د پلار په وجود باندې عقلي او نقلي دلیل. نقل خو موږ ته دی وایي ډي ان اے دی. 200 کاله مخکې چې شو 50 کاله مخکې خو ډي ان اے نه و که نه؟ خو څه و؟ نقل به ویلې، ګواهانو به ویلې چې دا نکاح شوی دی او دا د بچی دی. عقلي دلیل د پلار په وجود څه شی دی؟ ها بسې د پلار عمر د زوی نه ډېري. اوس دوه همزولي راشي، تاسو کې دواړه همزولي را روان سي، دا یو پلار دی او زوی دی، نو موږ سره نه منو. ولې؟ ستاسو د عمر ګیپ به وي. دا نو موږ وایو چې موږ هره یوه دعوه پیش کوو څه وي؟ هغه به موږ سره دلیل موجود وي. نو خبره وه د منقولات، کله چې تاسو باندې په منقولاتو کې خبره راجوړ کوئ مانه دلیل مه غواړه، دا یو نقلي تاریخي اقوال دي. زه بالکل ته وایې د دنیا عمر 14 اربه کاله دی. بالکل ساینس وایي تاریخ لیکلی دی 14 کاله دی. زما دې سره تعلق نشته. زما تعلق لکه بل سوال په یو کتاب باندې څوکي یو ملحد سره مې سوال مناظره وه ورسره، اوس مکې واس مانونه وایي دا نه دي ثابت. څه نه دي؟ ما چا ویلي وایي ساینس ویلي. ما ساینس کوم ځای کې انکار کړی دی؟ ساینس د 15 کالو بچی دی، ساینس نه به نه متاثره کېږي. زمونږ پروفیسران، زمونږ پړه لیکه طبقه چې ځان ته وایي ډاکټران، دا ساینس نه متاثره شي. بیا چې کله ساینس نظریه پیش کړي ورخطا شي چې خدای قرآن نه خلاف رانوځي، داسې قرآن آیتونه ورپسې لټوي. که د بیګ بینګ نظریه ده او که داسې دا نور څو نظریې دي، په کوشش کې چې قرآن نه ورته استدلالات هېڅ د سره ضرورت نشته. ساینس طریقه کار جدا دی او د مذهب ساینس د 15 کالو بچی دی. څو دی؟ څه مطلب 15 کالو بچی دی؟ تا ما څوک وایي 15% معلومات لري. څه 15%؟ اوسه پورې دا غزي ته نه دی رسېدلی چې دا وشماري چې دا اوه اسمانونه دی او دا اوه ځمکې دي. من اقطار السماوات دا څه شی دي؟ دا لا دې ته رسېدلی لا نه دی. د اوسه پورې په جیمز ویب مخکې هبل ټیلیسکوپ و. څه و؟ هبل ټیلیسکوپ و. اوس جیمز ویب ټیلیسکوپ دی.
ډیر د مادي اجزا الکترون پروټون نیوټرون دوی نشي لیدلی چې دا جز دی بنیاد دی هیولا ورته موږ په منطق کې ورته دا بنیاد دی دا نشي لیدلی ته پاسېږي ته اوس ما ته اعوذ بالله چې ما ته جنت وښیي او جهنم دا تعلق د څه سره دی د مابعد طبیعاتو سره دی دوستانو د هغې وضاحت اوس شپږم نمبر اصل ته اوس راځئ متوجه اوسئ دلیل یو څیز دی او نظیر بل څه دی موږ نه ملحدین د نظیر مطالبه کوي ما ته خدای وښیوه ما ته جنت وښیوه ما ته وښیوه چې د موسی علیه السلام د امثاره به څه جوړېده اژدها او مار به جوړېده ما ته یې اوس ثابت کړه ته به ورته د مدعي نه د دلیل مطالبه کېږي خو دا ښودل دا نظیر دی عدالت کې چې فیصله کېږي قاضي دا جرم لیدلی جج جرم لیدلی چې دغه وخت کې شوی نه هغه فیصله په ګواهانو کوي نو چې یار د دوه کسانو په ګواهي سره یو فیصله ثابتېږي د دوه عربه انسانانو په ګواهي سره د الله وجود څنګه نه ثابتېږي قالت رسول ما فی الله شک فاطر السماوات والارض آیا تاسو شک کوئ د هغه الله په باره کې چې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی دوستانو نو تاسو به ورته ووایئ چې دلیل جدا چیز دی او نظیر چې دا اصول درته معلوم وي شپږم نمبر اصل دلیل الگ چیز ہے اور نظیر الگ چیز ہے مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہے وضاحت مدعی سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام کا بننا اس کے بارے میں دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہو لیکن نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے دکھاؤ یہ بات صحیح نہیں ہے ملحدین کا نظریہ مانگنا عقل کے خلاف کیوں ملحدین جب معجزات کی حقیقت پر سوال اٹھاتے اور ان کی نظیر یا موازنہ پیش کرنے کا مطالبہ کرتے تو وہ اس عمل کو مادی دنیا کے اصولوں پر جاننے کی کوشش کرتے د مابعد طبیعت چیزونه چې دی په د مادي په تله دي څه شي کوي د مادي په تله باندې د ساينس نظریات د ساينس قوانین د مادي د لپاره جوړ شوي دي د مذهب قوانین دا په غیب باندې ایمان دی دا چې د لپاره خپل دلایل دي څه دي د غیب نه دا مطلب نه چې نه دی موجود چې د غیب نه مطلب چې نه دی موجود نه د غیب نه مطلب دا نه چې نه دی موجود د غیب نه مطلب دا چې موږ په سترګو نشو لیدلی د ده لپاره نور دلایل موجود دي که موږ ته عقل لا کړی دا دویم نمبر عقل باندې استعمال کړه اول نمبر چې تا ته حواس درکړي په سترګو ډېر شی ته په عقل معلوم دی څه کې موږ چې لوګي ووینو څه ویو چې څه چل شوی دی اور چا لیدلی دی موږ چې قدمونه ووینو څه ویو چې دا څوک تېر شوی دی موږ چې یو محل وګورو څه ویو چې دا خود به خوده جوړ شوی دی او که دا چا جوړ کړی دی ما یار زه اکثر د قلم مثال پیش کوم ما سره تسبیح جب کې زه لا زه د ملحدین دا تسبیح دي دا هم چا جوړې کړي دي دا دوستانو څه شی لري یو جوړونکی لري یارانو دا دونه کائنات تا خود به خوده دا خو زه خو یې در سره والله کومرم تاسو چې د ځمکه اسمانونه ملټه پلټه کوي که نه صرف خواهش پرستي ده څه شی ده څوک چې د الله نه انکار کوي دا صرف خواهش پرسته دي نور دوی سره یو دلیل نشته دی یار عجیبه خبره ده چې دا دی کوي والله چې عقل به د ورته حیران شي بعض وخت کې سړی هغه احساسي شي خو الحمدلله موږ ورسره نه احساسي کېږو مخکې زه شا بچا لیکن مجھے بذات خود مادی حقیقت سے ہٹ کرے غیر معمولی موقعوں پر فطرت واقع ہوتا ہے جس کا تعلق فطری قوانین سے نہیں ہوتا نو خبره مې دې پورې کوله چې د ساينس په فارمولو سره مذهب نه ثابتېږي ښه ساينس د ګمان نه بحث کې ځوانیات دي په عقیده کې ځوان نه چلېږي ساينس د مشاهدې نه بحث کوي او عقیده کې مشاهده نه چلېږي چې مشاهده بغیر له د غیب خبرې څه شي پوه شولې ساينس چې دی دا نظریه ده او مذهب دا عقیده ده ها د ساينس طریقې کار دا دی ولې صاحب پوهېږئ دا خبرې به ذهن کې چې کله دا خبرې ستا ذهن کې هغه په ساينس رد کې ته د ساينس د فارمولو نه دا کوي اعتراضات شروع کی ته بوله دا د ساينس موضوع څه شی ده شابه ساينس د ماده نه بحث کوي مشاهداتو نه بحث کوي د دې تعلق د مذهب سره نشته دی د دې سره اختلاف نشته نو صرف بل ساينس کوم ځای کې د الله نه انکار کړی دی ساينس کوم ځای کې د مذهب نه انکار کړی دی تب ورته پیدا خبرې کې شابه مادی دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ فطری قوانین سائنس اور تجربے کے تحت ہوتا ہے مثلا جب ہم کسی بھی شے کا وزن یا حجم ناپتے ہیں یا زمین کے کشش کی شکل کو جانتے ہیں ہم ہمیشہ تجربات کی بنیاد پر کرتے ہیں لیکن معجزہ مادی دنیا کے ان قوانین کے باہر واقع ہوتا ہے اس لیے ان کا تجرباتی یا موازنہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایمان اور تجربے کې فرق دی ښه دوستانو تاسو ته پته وي دوی موږ له وایي چې راشه په ایمان کې تجربې کوه الگ جاہل زمانوں په ایمان کې تجربه نه کیږي شابه معجزات پر ایمان رکھنے والے افراد کے لیے ایک روحانی حقیقت ہوتی ہے جسے تجربے یا سائنس کی بنیاد پر ثابت کرنا ممکن نہیں ایمان کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ مادی تجرباتی دنیا سے باہر کی حقیقتوں پر یقین کرتا ہے جیسے ایک مذہبی شخص کسی معجزے کو
روحانی تجربے کے طور پر دیکھتا ہے، ویسے ہی وہ اس کی حقیقت کو ایک مخصوص مذہبی یا روحانی تناظر میں سمجھتا ہے۔ اس لیے ملحدین کا معجزات کی نظیر طلب کرنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان اور تجربہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایمان صرف عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جبکہ تجربہ ماضی دنیا کے مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے۔ معجزات کی نوعیت انفرادیت ہے۔ معجزات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مخصوص حالات اور خاص مواقع پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگیوں میں مخصوص پیغامات یا تعلیمات دینے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو پھاڑنا ایک خاص موقع پر تھا جس کا مقصد فرعون کی فوج کو ہلاک کرنا تھا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ایک روحانی بلند مقام پر جانے کے لیے تھا۔ لہٰذا معجزات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں موازنہ یا نظیر کی بنیاد پر سمجھنا یا ثابت کرنا عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ ہر معجزہ اپنے وقت، مقام اور مقصد میں منفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کا تجرباتی نظیر دینا غیر ممکن ہے۔ معجزات کے بارے میں دلائل۔ جب ملحدین معجزات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم مختلف دلائل پیش کرتے ہیں جو معجزات کی حقیقت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان دلائل میں شامل ہے مذہبی متون اور تاریخ۔ معجزات کے بارے میں تفصیل مذہبی متون ملتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث۔ ان متون دیکھو سفر ہوا دا دلال شدا مدعی کا مفہوم۔ مدعی کا مفہوم، مدعی وہ شخص یا فریق ہوتا ہے جو کسی خاص معاملے یا مقدمے میں مدعی سے تو پیش کرتا ہے۔ سلور تعریفات اور لیاتی کرا آؤ ہم جی۔ نصف نفسه لإثبات الحكم بالدليل من إذا ترك ما يخالف الظاهر او بل ما يخالف الظاهر شابه دا سلور دلائل دي دا د مدعی تعریف دي او مخکې دا شابه اول مدعی تعریف مند دا اصول مناظره دورا هم وہ ہے جو دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ مدعی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بات یا مسئلے کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے دلیل فراہم کرتا ہو۔ مثلا کسی عدالت میں جب وہ شخص کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو وہ شخص مدعی کہلاتا ہے اور اس کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل یا شواہد ہونا ضروری ہے۔ مدعی کی خصوصیات دعویٰ کرنا مدعی وہ شخص ہوتا ہے جو اس معاملے اللہ موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، من مدعیانو زمن دا زمن الحمدلله مفتی صاحب دغه دی موږ ته وایي چې مدعیان جوړ شي څه وکړي دا مدعیان جوړېدل ډېر سخت کار دی موږ یو میدان ته چې دغه بانو خلک ډېر دي هغه ځان نه مطالعه جوړوي اوس د الحاد په موضوع کې بعضې ملګري ځان نه مطالعه جوړوي وایي دلیل ته راوړه چې خدای نشته ټیک ده خو من وجهین هغه هم دی خو ته خو یک دلیل وی ته خو عبادت کوې د هغه رب ته څنګه ځان نه مطالعه جوړوي تاسو راته پوښ کوم مدعی جوړېدل پکې ښه دي که مطالعه جوړ شي عبادت د رب کې ورته وایي دلیل د بل نه غواړي تاسو وګورئ تاسو به وګورئ تاسو ته به مخې ته راشي تاسو ته به وایي چې ځان نه مطالعه جوړ کړه ولې مطالعه خو هله بس دا جوړوم چې ما سره خو دلیل نه ما نه چې څوک تپوس وکړي چې خدای دلیل راوړه اوس د ذات پیش کوم وفي انفسکم افلا تبصرون زما د شکل زما د صورت زما په دې جسم کې دا خصوصیات باندې خبره شروع کوم والله که ګټه کې مراد جمع شي یو ډاکټر تاسو ته هم وایي چې دلیل پیش کړه د خدای په وجود ما زما د جسم د ویښتو ته خو لږ وګوره د دې ګیرې ویښتو ته وګوره د دې لاس د ویښتو ته وګوره دې نوکانو ته وګوره دې فنګر پرنټو ته وګوره یار دا د دې نه جدا دي یار دا څنګه فطرت ده چې یار دا دومره هر یو انسان د فنګر پرنټ چېرته وي د چا په پوزه کې فنګر پرنټ شته د چا په غوږ کې شته د چا په تندي کې شته چې شناختی کارت جوړوي تندی ورته ولګي قربان دې شم دا څنګه فطرت دی دا څنګه ډی ان اے دی چې وروره هر سړي د په ګوتو کې فنګر پرنټ دی ما ګوره چې د الله په وجود په دلایلو شي که نه اول به ځان نه نو موږ مدعیان الحمدلله ځان ثابتو نو مدعي هغه کس وي چې دا څه وي دا ځان ثابت کړي چې بل ضد نو زموږ الحمدلله د مفتي صاحب نه دا موږ هم تاسو ته به چې ځان څه کوئ مدعي جوړوه مدعي د جرأت خبره ده د غیرت خبره ده او چې ته په بل باندې پړه واچوې چې راځه زه به راځم او ته صرف زه به سوال نه کوم نه ته دې کومه عقیده لرې چې الله نشته دی نو د نشته یو دلیل راوړه دا دونه موجودات چا پیدا کړي دي ایو ویلي وایي دا هغه پیدا کړي دي دیوانو پیدا کړي دي هغه ویس اقبال دا سوال کړی و که زه چې دا دیوانو پیدا کړي دي نو ما فورمولا د دیو خپله باندې مخلوق دی که خالق دی نو خو ته خپله دیو د خالق منلی دی بل دیو ژوندی دی ته د دویم څه متن شته دی چې تا ته ویلي چې ما دا پیدا کړي دي الله وایي چې دا هر څه ما پیدا کړي دي الله تعالی په قرآن کې فرمایي الذي خلق الموت والحیاة مرګ او ژوند مې پیدا کړی لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله ویلي ما پیدا کړي نو کوم دی ویلي چې ما دا هر څه پیدا کړي دا مې د دې عبادت کړی دی موږ د خدای عبادت کوو خدای منو نو ته بیا چې وایي چې خدای هر څه دیو پیدا کړي تا د دیو به عبادت کړی دی ته د دیو په باره کې څه معلومات لرې
میں اس طرح جواب نہیں مخکې څه شابه سره عبارت به یہی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی معاملے میں غلط یا حق غلطی کا دعویٰ کرتا ہے، حق یا غلطی کا دعویٰ کرتا ہے اوس ګوره دوی مدعیان شي د غلطۍ دعوه پکې وکړي دوستانو چې خدای نشته دی، نو موږ ورته وایو راځه ته د خپله دعوه ثابته کړه. دلیل کی ضرورت مدعی کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے دلیل فراہم کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا موقع درست اور قابل قبول ہو. شواہد اور گواہ مدعی کو اپنے دعوے کے حق میں شواہد اور دستاویزات یا گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. نظیر کا مفہوم، نظیر ایک موازنہ یا مثال ہے. نظیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص صورت یا صورت حال کی وضاحت کرنے کے لیے کسی دوسرے معاملے کی مشابہت دکھائی جائے. ته ذهن ته سوال نه راځي چې دا نظیر موږ ولې نشو پیش کولی؟ ته راځي نظیر ولې نشو پیش کولی چې موږ نه غواړي خدای پیش کړه، یا هر یو مسله کې چې نظیر وغواړي موږ یې ولې نشو پیش کولی؟ موږ یې د دې جواب دا دی د ولیکئ ځان سره د زړه په حضور باندې ولیکئ چې موږ ځکه نشو پیچولی چې موږ د عقل په تجربې کې دی راوستی، موږ په سترګو نه دی لیدلی چې جنت ته موږ لاړ شو موږ د الله دیدار وکړو بیا به څه شی وي؟ بیا خو بیا په سترګو وینو، بیا خو د دلیل په ضرورت پې نشته دی چې په خپلو سترګو دې ولیدلو چې جنت ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا هم لیدلو چې فرجنا نعمل صالحا. هلته خو به وویني که نه، هلته خو به د دغه مطالعه د غیب دا خبره به ختمه شي. نو د نظیر موږ ځکه نشو پیش کولی موږ د عقل په تجربه کې دی راوستی، موږ په سترګو نه دی لیدلی، لکه د امسا نه مار موږ کله نه دي لیدلي، څنګه زه تا ته دا نظیر پیش کړم؟ خو د دې په باره کې څه لرم؟ دلیل لرم په مستندو خبرو سره ټیکې دی، دا ثابت دی دوستانو. نظیر کا مفہوم، نظیر ایک موازنہ یا مثال ہے. نظیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص صورت یا حال یا صورت حال کی وضاحت کرنے کے لیے کسی دوسرے معاملے کی مشابہت دکھائی جائے. نظیر ایک نوع کی تشبیہ ہوتی ہے جس میں دوسری چیزوں کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے. نظیر کی خصوصیت، نظیر میں دو مختلف چیزوں یا حالات کا موازنہ کیا جاتا ہے. سمجھانے کا طریقہ، نظیر کا مقصد کسی بات کو آسانی سے سمجھانا ہوتا ہے، نہ کسی کے موقف کو ثابت کرنا. مثال نظیر سره څه کېږي؟ یو مثال ورکړې څه شی؟ یو مثال ورکړي چې بل پې ښه پوه شي، دا نه چې ته یو مسئلې ثابتې. مثال کے نظیر ایک مثال ہوتے ہیں جو پیچیدہ موضوعات کو سمجھانے کے لیے پیش کی جاتے ہیں، لیکن یہ کسی حقیقت یا حقیقت پسندی کو ثابت نہیں کرتی. دلیل اور نظیر کا فرق، دلیل میں منطقی تسلسل، حقیقت اور شواہد ہوتے ہیں جو کسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. دلیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی خاص موقف کو سچ ثابت کیا جائے. نظیر میں موازنہ یا مثال پیش کی جاتی ہے جو کسی دوسرے معاملے سے مشابہت ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ کسی موقف یا حقیقت کو ثابت نہیں کرتی. نظیر محض ایک طریقہ ہے کسی بات کو سمجھانے یا وضاحت دینے کا. مدعی سے نظیر کا مطالبہ کیوں غلط ہے؟ اب ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں. مدعی سے نظیر کا مطالبہ صحیح کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات ہے جو منطقی قانون اور فلسفانہ سطح پر مختلف جہتوں سے اہمیت رکھتے ہیں. دلیل کی اہمیت، مدعی جب کسی دعوے کو دعوت یا کسی مکالمے میں پیش کرتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، نہ کہ نظیر کا. دلیل کسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور منطقی استدلال پیش کرتے ہیں. اگر مدعی سے نظیر کا مطالبہ کیا جائے تو اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے غیر مناسب ہوگا. نظیر صرف موازنہ یا مثال ہے، یہ کسی مخصوص حقیقت کو ثابت نہیں کر سکتی. مثال، اگر مدعی یہ دعویٰ کرتا ہے فلاں شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو اس سے ثابت کرنے کے لیے شواہد گواہان. یو سړی وایي ما سره دوکه وشوه نو ته به څه کوې؟ خو ګواه به پیش کوې، دا نه چې بل سره دوکه وکړي چې داسې دوکه شوې ده. شواہد و گواہان یا دلیل پیش کرنی پڑے گی. اس دعوے کے حق میں نظیر پیش کرنا جیسے کسی اور نے بھی یہی کیا تھا اس دعوے کو ثابت نہیں کرتا. یہ محض ایک مثال یا مشابہت ہے، نظیر کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. نظیر تعلق د حقیقت سره نه دی. نظیر ایک تشبیہ یا موازنہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ حقیقت یا مقام. دلیل وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی خاص موقع کی عدالت کو قابل قبول بنایا جائے. عدالتوں میں فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ نظیر کی بنیاد پر. دیکھو سفر والا صفحہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے نظیر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے نظیر. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات انسانوں کے فہم سے بالاتر ہے اور وہ ہر قسم کے موازنہ نظیر سے بالاتر ہے. اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہے جو اس کسی نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 42. یہ آیت نمبر 11 ہے ہماری سورۃ 42 ہے. آیت نمبر 11 زبر مخکې ځه آیات ظاهر کر دے شاہ بسن. یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی اور اس لیے اللہ کے بارے میں نظیر کا مطالبہ کرنا قطعی طور پر غلط ہے. اللہ کی قدرت اتنی عظیم اور منفرد ہے کہ ہم اس سے کسی انسان یا مخلوق سے موازنہ نہیں کر سکتے. اللہ کا وجود ایمان کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ وجود بنیاد دا په ایمان باندې دی، دا په عقل سلیم باندې دی او دا د منطق او په فلسفې په بنیاد دی. څه که یو سړی ایمان لري دا به الله باندې دا به څه وي؟ د الله اقرار به کوي. دویم که دا عقل سلیم لري دا به د الله اقرار کوي. دریم که دا د منطق او په فلسفه هوښیار وي څه وي؟
دا د علم خاوند وي، دا د عقل خاوند وي، دا د فلسفې خاوند وي، دا به الله مني. دوستانو د ارسطو چې دا د علت او د معلول وروسته را روان دي، دا کاز او افیکټ، علت او معلول، دا چې راوستي مجبورۍ نه راوستي. درې مقدمې مخې ته رالې، یا ټول واجبات واخله، یا ټول ممکنات واخله، او یا بعضې واجبات او بعضې ممکنات. چې وکته چې ټول ممکنات صحیح نه دي، ولې؟ نو ممکن وجود خپل وجود کې احتیاج لري، زه ممکن وجود لرم، د بل ته احتیاج یم. ټول ممکنات هم صحیح نه دي، ټول واجبات هم صحیح دي، ولې فنا کېږي ختمېږي. څه واجبات نو بیا ویل چې داسې یو علت پکار دی چې د ټولو دپاره څه وي، یو سبب وي. دا ټول اجناس، دا ټول کائنات را جمع کړه، دا یو جسم لري. څه کېږي؟ مخکې دا مثالونه به چې چا پیش کول عقل به نه منله، مثال به اوس زه درکړم. موږ 18 به انسانان یو، څو دا ته بره فضا ته والوځه، دا یو بال دی، یو بیضوي شکل کې، دا یو کوره ده، دا یو سیاره ده، دا روانه ده. څه کوي؟ لامبو وخي چپې وخي روانه ده. دا ځمکه که دا سپوږمۍ که دا انور که دا څومره سیارې دي، دا یو جسم دی. دا ټول جسمونه راجمع که زموږ د نظام شمسي سره، دا زموږ ملکي وې کهکشان ده، دا ټول یو جسم دی. په ملکي وې کهکشان کې 3 اربه سیارې دي. څو؟ دا د شمار نه بار دي، په کالکولیټر دا حسابونه نشي کولی، دا دونه لرې خبرې دي. زما اوس ته مثال دی، اوس ذرې دی، دا ټول یو جسم کېږي. بیا دا ټول لاونه دا یو بلیک هول ته یو جسم شي، بلیک هول دا راکږي یو نړۍ کې هر څه ختم شي. دا ټول لا جمع که د ده دپاره دا یو جسم ګرځي، اخر په د سبب څه شی دی؟ سبب الله تعالی دی. د څه شی؟ دا ټول کائنات دوستانو لکه د هر یو شي یو دغه دی نقطه، هغه باندې ختمېږي. د انور رڼا چېرته ختمېږي؟ زمونږ د انور رڼا موږ د راکوي، دا په کوم ځای په انور ختمېږي که نه ختمېږي؟ د دې هر څه دا ټول چې راجمع کړي، دا یو جسم لري. د دې جسم دپاره سبب څوک دی چې دا پیدا کړی؟ هغه الله تعالی دی. دوستانو نو د الله تعالی وجود هغه سړی مني چې د کې عقل وي، فلسفه وي، منطق، او په دې خبرو پوهېږي. دوستانو अल्लाह ताला के वजूद को ईमान की बुनियाद पर तस्लीम किया जाता है। ईमान की एक खास नौयत होती है जिसमें किसी हकीकत का यकीन किया जाता है बगैर इसके किसी मादी या दुनियावी शराइत के। मुसलमान अल्लाह के वजूद पर ईमान रखते हैं और इस ईमान का ताल्लुक दिल के सफाई, रूहानियत और अंदरूनी यकीन से। जब अल्लाह के बारे में बात की जाती है तो इसका मकसद ईमान तस्लीम होता है, न कि मादी दलील या नज़ीर की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के वजूद के बारे में दलाइल नहीं, बल्कि ये कि अल्लाह की ज़ात और इसका असल मकसद इंसानों के फाहम से बरातर है। इसके वजूद मुसलमानों के पास इसके बावजूद मुसलमानों के पास दलाइल जो अल्लाह के वजूद की निशानदेही करती हैं, जैसे कायनात की तख्लीक, निज़ाम कायनात और कुरान की सलाह मुनासिब इंसान सरा د دې څوک برابر دي شان سره. وستا تعریف په اسکل پوره نشي که د ازمکه شي کاغذ اسمان سره. وې سمندر که د سیاهي ونې قلم شي، انس او جن که د منشان کړه ځان سره. وې که تمام عمر کوي مخلوق صفت ستا، دا صفت بلا کوم په یو نعمت ستا. ازمیختونه د په ما او بل کوي، څوک باچا کې څوک د تخت غورځوي. دا دلایل نه دي؟ ازمیختونه د په ما او بل کوي، څوک باچا کې څوک د تخت غورځوي. و چې د عمر طاقت هغه سیراب شي، چې د عمر طاقت هغه سیراب شي، څوک فرعون غوندې له بل وی دریاب شي. لو شوی دی که نه دی لو شوی؟ الله اوس په شرمونو شرمولی دی. الله ویلې فالیوم ننجیک ببدنک، زه به دې په شرمونو وشرموم. ای فرعونه، تا د خدای دعوه کوله انا ربکم الاعلی، دې ځان ته ویلې ورشه ځان نه د هغه مچان لرې کړه. بیا څه وایي؟ وایي څوک باچا کې څوک د تخت غوړوي، چې د عمر طاقت هغه سیراب شي، څوک فرعون غوندې له بل وی دریاب شي. وایي شیطان یو سجده ونه کړه په لعنت شو، بې فایدې ورته د عمر عبادت شو. وایي د رسول په محموبچ کې د نیرانه د عمل په وجه پړي موږ سبحانه. وایي دا موندل که د جنت په حساب شي، دا موندل که د جنت په حساب شي، دا وروستی امت به واړه لاجواب شي. وایي په ویړیا فضل مې وبخي غفوره، یم جوشي علی حیدر ډک د قصوره. نو د الله دلایل، الله تعالی دلائل، والله چې تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بچان گیا میں تیرے پہچانے آئی. د الله د ذات په باره کې موږ ته دا نه دي ویل شوي چې موږ د الله د ذات په باره کې تپوس وکړو چې الله څنګه دی. د الله صفاتو ته وګورئ، د الله صفاتو ته به موږ ګورو، موږ به الله د ځانه سو. ځکه اوس تاسو ته وایم چې د الحاد په دې موضوع کې چې دې ته ته تعلق ساتې او ته دا وې پړاوې ستا به کنورې سم نه کېږي، په خپله به دې په خدای ایمان زیاتېږي، په خپله به د آخرت سره به دې د جنت به تمنا کوې چې خدای جنت ته مې بوځه، او خدایه د جهنم نه مې وساته، خدایه په شرمونو مې ونه شرمې چې په ورځ د قیامت. او وګورئ که نه کامیاب خلک هم په سترګو وینو، هغه ناکام هم په سترګو باندې موږ ته په نظر راځي. نو داسې به ما او تا هم یو ورځ څنګه چې انسان ژوند تېرېږي داسې مرګ راځي. نو دوستانو
په الله باندې ایمان لرل دا ډېر لوی دولت دی او الله دې موږ د نه محروموي. مخکې زه شاباس یم. اللہ کے بارے میں نصیر کا مطالبہ کیوں اوس غلط ہے؟ موږ وایو چې د الله په باره کې د نظیر مطالبه ولې غلطه ده؟ شاباس یم. اللہ کی ذات اور صفات ایسی ہے کہ ان کا کوئی موازنہ یا نظیر ممکن نہیں. اللہ کا کوئی شریک یا ہم پلہ نہیں. اللہ کے مفہوم کو سمجھنا ایمان کی بات ہے اور ایمان دل سے تعلق رہتا ہے، نہ کہ صرف عقل یا جسمانی ادراک سے. اللہ کے بارے میں نظیر یا مثال پیش کرنے کا مطلب اس کی محدودیت کو تسلیم کرنا ہوگا جو کہ کفر اور شرک کے مترادف ہوگا. خلاصہ مدعی سے نظیر کو مطالبہ کرنا اس لیے غلط ہو غیر مناسب ہے کیونکہ نظیر ایک موازنہ یا مثال ہوتی ہے جو کسی خاص دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی. جب مدعی کسی دعوے کو پیش کرتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جانا چاہیے کیونکہ دلیل کسی موقف کو حقیقت کی بنیاد پر ثابت کرتی ہے، جبکہ نظیر محض ایک تشبیہ یا موازنہ ہوتی ہے جو کسی پیچیدہ موضوع کو سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لہٰذا مدعی سے دلیل کا مطالبہ کرنا صحیح طریقہ ہے نہ کہ نظیر کا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظیر کا مطالبہ کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ کی ذات غیر محدود اور غیر مشابہ ہے. اس کا الله کوئی سره شریک مشابه نظیر نشته، نہیں نو ہو سکتا. څنګه د الله نظیر ته پیش کوم؟ څنګه الله ته ثابت کوم؟ ہاں، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت اور اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن نظیر پیش کرنا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اللہ کی عظمت اور اس کی صفات ہمارے فہم سے کہیں بڑھ کر ہے. دوستانو زمون عقل محدود دی، چې دی محدود زمون دی. ډېر لږ علم دی، ډېر لږه پوهه ده. وما اوتیتم من العلم یو یې را سره الا قلیلا، لو ډېر لږ علم یې درکړی دی. نو په دې علم جار موږ نور ته نشو کتلی. موږ د دنیا د مادې په باره کې 5% معلومات لرو. څونه ټکنالوژي ده. ایو سره مناظره وایي د الله په وجود دلیل به زما رب هغه ذات دی چې تاسو د ټایټانیک ډوب کړی دی. چې دی ټایټانیک جهاز یې دلته ډوب کړی 1912 کې، 1914 غالبا 114 کاله وشو به ورشه ټایټانیک راوباسي. لکه ابراهیم علیه السلام چې الله په وجود دلیل وایي زما رب څه شی دی؟ یحیی و یمیت، ژوندي کول کوي مړه کول کوي. نو ورته وایي دا خو زه هم کولی شم. نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام څه په دلیل استثنایي چې راوړو فان الله یأتی بالشمس من. نو ما ځم دی ته وایم تاسو ووایئ چې خدای نشته دی، لاشه هغه ټایټانیک جهاز راوباسي. څه وکړئ؟ سره د ټکنالوژۍ سره د دومره او دوی دعوه کړې وه د ټایټانیک چې دا کوم کپتان و داسې وایي څوک نشته چې دا ډوب کړي. څه وکړي؟ د خدای نعوذ بالله دا وکړه. والله ویل په پیله دغه کې په پیله سفر کې وله په منځ یې وله دوه بوکسېږو، په منځ یې وله په زرهاو خلک پکې مړه شو. لاندې اوس هم هغه مالبه پرته ده، خلک اوس صرف سیل ته ورځي. څه کوي؟ او یو عجایباتو کې دی. دا د خدای د وجود د ټول نه لوی دلیل دی چې دعوې کړې وه د خدای پاک ولله غر کړی دی راوباسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. و اصل باغ ویل چې دا به مې وغوځه.